अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु व ला मुमिद्द लहु ला मुमिद्द लहु व ला बशीर लहु व ला नज़ीर लहु ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व हबीब रब्बिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना अना नाइमुन फिल मस्जिदिल हराम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इज़्ज़तमंद औरतों को दो डगर तासीर दगिरदुन व मुसलमानानो अल्लाह दी वकी च ज़माना खुलेना खबरी उजी च आगा मुवाफिक द कुरान व द हदीसी बिया दे पे अल्लाह वल माल व बिया टोल मुसलमानान न द अमल को तौफीक राखी। मसला जिक्र को दो मिअराज चाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों ततले दे और कने तले आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ द मकीन वाला द बैतुल मुक़द्दस पूरे तले दे और कना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों तुम हतले दे बिया उगदा मसला जिक्र को दो उलमा इख्तिलाफी मसला दो मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन सो कोई च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اسمانونو ته تللی دی روح مع الجسد سره. دا کم دنیا کې چې وجود دغه موجودو همدغه وجود سره د روح نه تللی دی. هغې باندې بیا هغوی دلایل وي. دویم قول د بعضې علماو دا دی چې هغه وایي چې نه، نبي علیه السلام هغه روح مع الجسد نه دی تللی، بلکې صرف روح د نبي علیه السلام تللی دی. او دوی ورسره دا یو قول ټلکوي چې نبي علیه السلام صرف د مکې نه د بیت المقدس پورې تللی دی روح مع الجسد، لیکن په بره باندې صرف روح تللی دی. دریم قول له بعضې علماو دا دی وایي چې نبي علیه السلام دا اسمانونو ته نه دی تللی، بلکې رؤیت دی، خوب یې لیدلی دی. دې درې واړو اقوالو باندې مختصر خبره کوو، لیکن څوک چې وایي چې یاره دا قول د پیش کو په دې باندې څه دلیل دی، نو هغه د اوس نو مسلې ته غوږ کېږده چې بیا دلیل کې نه خطا کېږي. تپوس ته دې ضرورت رانه شي چې زه بیا یو قول ذکر کوم چې نه، نبي علیه السلام دا خوب لیدلی دی او ته بیا هغه په ما باندې راوتپې چې د دې مولوي صاحب عقیده دا ده چې نبي علیه السلام دا خوب لیدلی، بلکې معراج ته نه دی تللی، سدرة المنتهى ته نه دی رسېدلی، بلکې بیان به ټول واوري. بیا چې کوم ځای د اعتراض او د سوالو په هغې به سوال وکړي، لیکن اقوال به زه درې واړه ذکر کوم مع الدلایل، سره دلایلو د حوالو نه به وایم. یو به دا فرق زده کړي چې په اسراء او په معراج کې څه فرق دی. اسراء څه ته ویلی کېږي او معراج څه ته ویلی کېږي. یو دی اسراء او یو دی معراج. ټولو ته معلومه ده چې دا واقعه په تواتر سره را روانه ده، لیکن اختلاف په دغه دریو خبرو کې دی کومې چې مخکې ما ذکر کړې. نوره دا مسله متواتره ده، دې باندې د قرآن نصوص هم ګواه دي، لکه سوره اسراء کې چې الله وایي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آیات دلیل لے پدے خبر بانے مختلف روایات هم دے بانے راغلی، لیکن فرق دا ازده که چه اسراء څه ته ویلی کېږي او معراج څه ته ویلی کېږي. اسراء اصل کې ویلی کېږي د شپې بوتللو ته، چې د شپې یې بوتو، او معراج ویلی کېږي په بره ختلو ته، چې په بره یې وخېجو. اسراء د نبی علیه السلام د مکې نه والا تر بیت المقدس پورې و، او معراج د بیت المقدس نه والا د سدرة المنتهى پورې و. تاو پیژنتو چې اسراء څه ته وایي، معراج څه ته وایي. اسراء تللی دي د شپې په ځمکه باندې، په سورلی باندې آس، لیکن د شپې تللو ته اسراء ویلی کېږي، چې هغه نبي علیه السلام د شپې تللی و د مکې نه در بیت المقدس پورې. معراج ته وپېژنتو، معراج دې ته ویلی کېږي په بره ختلو ته. امام نووي رحمه الله په شرح د صحیح مسلم باندې لیکلي دي چې په دې المقدس کې دوه قرائات دي.
یو قرات ته بیت المقدس، دویم قرات ته بیت المقدس. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس مکه باندې د براق په ذریعہ باندې تلو، بیا دا غینه په بر باندې اسمانونو ته ختلو، معراج چوته وي. نو بیت المقدس التتک ته وی چې د مکې نه بیت المقدس ته تلو، او دویم قرات ته سوق ته بیت المقدس هم وي. د مفسرین په دې کې اقوال دي. امام قرطبی تفسیر قرطبی والا یا تفسیر قرطبی دواړه ټیک دي، او قاضی عیاض رحمه الله هغه قول دا دی دې دواړو یو وخت باس کړی دی چې معراج د نبی علیه السلام څنګه یو وخت باس کړی دی. اول قول دا معراج د نبی علیه السلام بارکه چې مونږه په مختصر خبرو کې وکړه چې یو قول پکې دا دی چې دا صرف فقط روح نه دی، دا به روح فقط. دا قول د امام قرطبی او د قاضی عیاض دی رحمه الله. دوی دواړه وایي چې نبی علیہ السلام پشپا دا معراج بانے معراج تتلے دے سدرۃ المنتہا تا، لیکن دا بالروح بالجسد نو، روح تلے دا وجودی نہ رہتے. بعض علماء وہی چھے معراج دا نبی علیہ السلام پر روح باندے ہو، یعنی پیغمبر صرف رب لیدلے ہو، رب سکڑ لیدلے ہو، پخپلے پویخہ باندی دیکھا تلے دے. دا بعض علماء قول لے چی پوی خوالی خطلے. او دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پدے کے داخل لے چاہوئی چی پوی خوالی چی معراج دا نبی علیہ السلام پا خوب کیو دیکھے قول لو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے. نو مختلف رائگانی دی پدے کی یو دلیل دارے چی پا خوب کی تلے ہو آئے والی دلیل ہوئی. قرآن کریم کے اللہ ذکر کئی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یو دلیل دا پیش کرے دے دا قرآن ستاغ خوب چی مونگا تا تا خود لے ہو نو مونږ نه دی ګرځولی هغې لره مګر امتحان دی د پاره د خلکو. دا وی خوب لیدلی او چې بره تللی او دا خوب والا خپل دلیل پیش کړي. ښه درې اقوال مونږ ویلي پای کې یو قول دا چې نبي علیه السلام معراج ته تللی دی خو صرف په خوب کې. دا چې نبی علیه السلام خلکو ته سار بیان کو نو چا منو او چا نه منو چې دا څنګه خبره ده. دا نبی علیہ السلام پا خوب کی کتلے ہو، روح تلے ہو او پخپلا نو تلے ہوئی جسد پکٹ کی. دویم دلیل پیش کی سو کوئی چی خوب کی تلے دے. دا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت پیش کی آغین نقل کی. عائشہ بھی فرمائی ما فقدتو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ بی بی وی ما فقدتو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ورک نولید لے نومی مندلے بدن دا نبی علیہ السلام ماند آشوا چاغام پاغزے کی وہ سنگا چیو پدائی بشتارہ کی وہ لکے ما تا پتم دے لکے بلکہ بدے کٹ کے موجود اکتلے نو کٹ کے دل تا وہ گو رہتلے ندے. نو چې څوک وایي چې خوب یې لیدلی نو دویم دلیل د هغوی دا دی، عایشې بي بي دا قول. دریم دلیل د هغوی دا دی د خوب والا. دریم دلیل پیش کړي بین انا نائم فی المسجد الحرام
نبی علیہ السلام ویم زب مسجد حرام کی ودوبام چې ما ته جبریل امین را مسجد حرام کې سو ودو ناغوی چې نا نبی علیہ السلام په ویغه باندې معراج کړی دی تللی دی سدرۃ المنتهى ادوی وی چې نا خوب لیدلی خوب کې کړی دویم او صحیح قول د قاضی عیاض ذکر کړي د قاضی عیاض قول لا دی هغه یو غد عبارت نقل کړی دی هغه وی وذهب معظم السلف والمسلمين الى انه اسراء في الجسد وفي اليقظه بالجسد وفي اليقظه وهذا هو الخلق هذا وهو الحق وهو قول ابن عباس وجابر وانس وحذيفة وعمر وابي هريرة ومالك بن سعسعة وابي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وإكرمة وابن جريج هغه په دلیل سره خبره کې روح سند ذکر کړي وګت هغه یو خبره کوي چې قاضی عیاض په سلف الصالحین علماو کې د لوی علماو او د لوی مسلمانانو دا نظریه ده او دا عقیده ده چې نبی علیه السلام په ویغه باندې روح او جسد دواړه چې دی روح مع الجسد سره اسمانونو ته تللی دی او معراج کړی او دا صحیح او حق خبره ده د قاضی عیاض دا قول چې ما پیش کړو دا زمون قول دی دا زمونږ عقیده ده چې نبی علیه السلام معراج کړی دی تللی دی او په ویغه باندې کړی دی او روح مع الجسد کړی روح او جسد دواړه دي او دا قول دا عبداللہ ابن عباس کم اوگد عبارت چماویو دا غی سند واضی کرکو عبداللہ ابن عباس دا جابر ابن عبداللہ دا انس ابن مالک دا حذیفہ دا عمر فاروق دا ابو هریرہ دا مالک ابن سعسعہ دا ابی حبہ البدری او دا ابن مسعود دا رنگ دا ضحاک دا سعید ابن جبیر دا قتادہ دا ابن مسیب دا ابن شہاب دا ابن زید دا حسن بصری او دا امام ابراہیم نحعی او دا مسروق او دا مجاہد او دا امام اکرمہ او دا ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہم تو دا روایت کردے دا چھ نبی علیہ السلام پشپد معراج باندے معراج کردے دا روح مع الجسد کردے دا اہل سنت والجماعت صحیح قول لکھا دا چاچویلی چھ خوبی لیدر ہے دا ابو اخبر دلائل قائمی لیکن بائی کو سرمونگا موافق نہیں سوک چوئی چے روح تلے دے صرف جسد نہ رہتے لئے کہ مونگ دا سر موافقت نکو او دلائل پا خپل زیبانی ذکر کری دی زمونگ دا عقیدہ دا او دا نظریہ دا چی نبی علیہ السلام معراج کڑے دے او ویغبانی تلے دے او روح او جسد دوار پائے بانی رست بیا دلائل قائمو کا او بیاوی داکا قاضی عیاض سے ہوئی وهو قول اکثر المتاخرین من الفقهاء والمحدثین والمتکلمین والمفسرین اگوی دا قول دا متاخرین علماء کے او دا اکثر فقهاء و محدثین و متکلمین و مفسرین ہوگا منچ دا کمہ کے قول پیش ہو نو دې ټول هم دا نظریه او عقیده وا چې نبی علیه السلام په ویغه باندې معراج کړی دی دریم قول د معراج د نبی علیه السلام بارک دا وګړه مسله ده کې دې ختمه شي کې دې ختمه نشي دریم قول لا ده د باز علماء وایي چې نبی علیه السلام تر بیت المقدس پورې فویغه باندې تلو روح مع الجسد بیا په خوب کې تلو دا روح مع الجسد چې ته ته دا جسد دی باندې ته دا روح چې په کې دن نه وته دا تاسو کې
نو په مخه بیا تفصیل لکم چې روح مع الجسد ښه او د هغوی عقیده او نظریه د دې آیات نه ده چې قرآن کریم کې الله وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا آیات دلیل کې پیش کړي چې څوک چې نبی علیه السلام تر بیت المقدس پورې په وی ختلې ده او په بر باندې بیا روح تلې په بر نه ده لکه الله وی سبحان الذي پاکی تعالی رام یا پاکی دا غزاد لرام اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام چې بوی تو خپل بندل را د شپې د مسجد حرام نام الى المسجد الاقصى د مسجد اقصی مسجد حرام د مسجد اقصی د مکې نه والا د بیت المقدس دا معجزه د نبی علیه السلام په قران کریم کې بیان ده دا یو معجزه د نبی علیه السلام کچرته نبی علیه السلام د معراج په شپه باندې په بر باندې په وی ختلو نو الله په دغه کې بیا ذکر کړیو کنه چې په بر باندې ملان دي چې په کې بیا ویلو کنه چې د مسجد حرام دی ال المسجد الاقصى او بیا چې دینو من المسجد الاقصى نو بیا دو الى سدرة المنتهى پوری او حدیثو کشته اور مستو وای آیات کې نشته نو دوی دلیل کې دا پیش کړي چې نبی علیه السلام د مسجد د بیت المقدس پورې تللی دی او په اخوا باندې بیا روح تللی په اخوا په ویښه نه دی تللی دا یو اختلافي مسله ده غټه نو هغوی دغه دلیل پیش کړي بیا قاضي عیاض ذکر کوي وایي صحیح خبره داره چې والصحيح ان شاء الله انه اسراء بالجسد والروح في القصه كلها ای صحیح خبردار چې نبی علیه السلام هغه تلو نو روح او بدن دواړه الله تعالی خېجولي اول د بیت الله نه واغله تر بیت المقدس پورې دا پورې تلو په بوراق باندې بوراق خبره کو چې بوراق څه ته وایي او بیا دا غینا الله تعالی چې د خپل نبی علیه السلام اسمانونو ته خېجول چې څوک چې څنګه خېجول نو د دستا په دې کې څه کار دی څنګه خېجول الله هر کار کولای شي الله ته وسګران نه کې پیغمبر یې ورو خېجول سو عیسی علیه السلام خېجول برای ژوندې اوسه دنیا نه ژوندې خېجول بر پاتې کی بیا په اخر کې راکوزي نو دا سوال دی بیزای د سیدنا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ یو روایت ته امام مسلم ذکر کړی دی هغه وی چې نبی علیہ السلام فرمایل اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل حمار د براق تعریف ته کوي براق څه کوي نو نبی علیہ السلام په خپل وی چې اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل الحمار ودون البغل براق یو داسې سیز دی چې دا خلک چې وایي چې په براق باندې تللی نبی علیه السلام براق د خر نه یو غټ داسې سیز دی نبی علیه السلام وضاحت کړی او دا قچرنی حجر د دې نه کم دی او سپین رنګ دی دغه ته براق ویل کی مونږ نه دی لیدلی نبی علیه السلام وایي دغسې دی بس دغسې وایي نبی علیه السلام خو دروغ نه وایي دغه ته براق ویل کی چې د خر نه لږ غټه اوږد دی او د قچر نه حجر چې وته د هغې نه لږ لاندې وړوکی دی لکه نبی علیه السلام بیا وایي چې زه د هغې ځای پورې لاړم په براق باندې ورپسې بیا وایي یضعو حافرة عند منتهى طرفه د هغې یو قدم به دومره اوږده دی حجر د براق دومره اوږد قدم یو لکه څومره چې د انسان د نظر دی د انتها پورې چې دومره یو قدم سړی هلي نو خو بیا هغه ته تلسي دي هلکه په دې ځای باندې دوه کسان ناست دي او دا یو چې دی یو ښه سوده شو او د بل یو قدم اخوا واغسته واپس یو قدم دې خوا راوسته د یوده ته پته لګي د یوده ته څه پته چې یو قدم یې واغست واپس راغله دا خو به الله یې نه وي چې دې دلته اوده دی او دې هغه د شلبانډۍ پورې پیاده ځي واپس راځي نو به راویښ شوي چې او بلکل نه هلک نو نبی علیه السلام وایي چې دا براق داسې سیز و
چې یو قدم دومره و چې د نظر د انتها پورې د سړي چې څومره نظر د انتها دومره یو قدم چې یو قدم د انتها پورې اغستی جو بل به د سدرة المنتهى پورې اغستی جو دوه قدمه شوله دنیا ټوله دوه ډانګه دا څه غلطه خبره خو دا یو اوږده مسله ده نو نبی علیه السلام هغه معراج کړی دی تللی و معراج ته سدرة المنتهى پورې رسېدلی دی بیا چې یو اسمان ته داخلېږي د هغې جدا جدا څه دی مسله ده وی دا د بوراق نه وي د یو ټوپ دومره و لکه په سیکنډ کې د مسجد اقصی نه واله مسجد اقصی ته رسېدی په سیکنډ کې سړی یو قدم واني نو هغه د میاشتو مزل څه کوو په سیکنډونو کې کوو د میاشتو مزل نو کېدی سدرة المنتهى د په میاشتو کې سړی راشي خو لکه په برخو تللی هم نه شي کنه دا د نبي علیه السلام معجزه وه نبي علیه السلام تللی دی ښه لکه فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالخلقة التي يربط به الأنبياء نبی علیہ السلام وی زب آغی باندے کینا استما پدی بوراق باندے دا بیت المقدس تر عالم بیا دا بوراق دا آغی چی دینو آل تلالما اترکمی پوری چی انبیاء علیہ السلام خپل اسونه تړل زلاړم په بوراق باندې واپس رالم د سدرة المنتهى نه واپس رالم بیت الله ته او بیا چې دینو هغه بیت المقدس ته رالم او په هغه ځای پورې مې د خپل بوراق وتړو کوم پورې چې صحابه چې منزل رااله او خپل اسونه به تړل او هلته مې 2 رکعاته لمونځ وکړ بیت المقدس کې نو الله سګرانه خبره خو چې خلک وایي چې څوک وایي چې تللی دی او څوک وایي چې نه دی تللی او څوک وایي خوب کې تللی دی او څوک وایي روح کې تللی دی نبي علیه السلام په خپله وایي زه لاړم او هلته چې دی نو بره ورسېدم او واپس رالم او 2 رکعاته مې بیا هم په بیت المقدس کې یا بیت المقدس کې دې کې خلک یو واقعه ذکر کوي چې نبي علیه السلام هغه بر اسمانونو ته لاړ نو په اسمانونو کې برا یو اسمان ته چې ورسېد نو هلته ادریس علیه السلام جنتیانو سره ناست دا واقعه ځکه وایم مړه خلک وي واقعه پکې نه او نور دا بیان ډېر مزناک بیان دی خو ما ته راټول وي ته په جذباتو کې بیان کړې دا جذبات کېدی شي پس ته موږ دا سپیکر هم وایو نو مال د دین نور سلو بیان نه راځي زه ډېر سلو لګیم کنه لکه اوس په چا شکایت شته بار ټیک دی نو دا واقعا ځکه وایم چې هغه ټول وي ته تش قرآن وایي واقعا پکې نه وایي اوس به موږ خامخا د دروغ واقعاګانو ته پاتې کېږو دا کوم واقعا چې نو دا د دروغو ده ښه خو ځکه وایم چې هر یو لګیاری وي ته تش قرآن وایي د دروغو واقعا پکې نه وایي دروغ دا واقعا نن د پیغمبر په منصب باندې وایم چې ما هم یو لغړان کې په جهنم کې یو ورغوپه کې کنه لګ خو ځکه دا وایم چې بل ورځ دا چانه واره چې بیا ته پاتې چې دا واقعا زوی په اگر دې نه وای چې د لهجه لګ نورم نرمه کنه بیا په پټه پټه وایم نو بیا کې دې شي چاته دې تکلیف نه بیا په پټه پټه پیغمبر ته الله وی یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر هغه ته وی وزه د خلکو ته بیان وکا همون ته وینا کور کې کینه بیان وکا شو ویل یار که سوای جو خلق بدوي چې سنوي جو الله بدوي یا بد الله دې بدو ته غاړو یا بد خلکو دې بدو ته غاړو یو بکو خامخا پر دروغ واقعیا د مړ وای اورې کنه ما اورېدلې یو تاسو مو خوشاله مو پېم شه مال خو مزنه راکی سړې چې دې سوي په واقعیا غاني هر یو لګیاري واقعیا پکې نبی عليه السلام وی چې زکلا معراج پښپو باندې لاړم زما سره یو ځای کې ادریس علیه السلام هغه زما سره میلاو شو
او ادریس علیه السلام بارک راضی چې هغه په جنت کې دی او هلته جنتیانو له کپړې ګنډي جنتیانو له څه کوي کپړې ګنډي دلیل لسنه نیسي تا ته پته ده الله تبارک وتعالی وی ورفعناه مکانا علیا ورفعناه مکانا علیا هغوی ما اوچت کړی دی اوچت مقام ته د ادریس علیه السلام په جنت کې ژوندی دی رښتیا وایي نو موږ ته خو پته نشته موږ خو وایو چې مړلی که نه وفات شوی او که چې جنت کې وي نو بیا به چېرته روح پیل ته ګرځي ښه متشکل شوی او د جنتیانو جامې ګنډي دا خبر عوامو کې مشهوره ده او وایي چې ادریس علیه السلام د جبریل امین سره ډېر ښه تعلق او ګرځېده به دواړه دا د خلکو مشهوره کړې ما ته خو پته نشته وایي چې دواړو یو ښه تعلق و دواړه به ګرځېدو سم د دې زمانې هلکان بیا یو ځل جبریل امین علیه السلام ته وایي چې ما باندې د اسمانونو چکر ولګوه چې زما اسمان ته لاړ شم او د جنت سیل وکړم چې دا جنت څنګه ځای بابا آدم پکې پاتې شوی چې زما ورته یو چکر ولګوم په ویښه په ژوندوني جبریل علیه السلام ورته وایي چې دا ډېر مزیدار ځای دی دا جنت ډېر ښکلی ځای دی بیا به ته نه راکوزېږي ګوره که یو پیره لاړې نو وایي چې خامخا مې بوځو نو اول به راسره دا وعده کوي چې دوباره به راکوزېږم ادریس علیه السلام ورسره وعده وکړه چې بیا به راکوزېږم چې زما د سره دا وعده ده بیا به راځو واپس خو صرف دومره کوم تماشه کوم سین سپاټه کوم بیا راځو ښکلی ګپې والا ګورئ پیغمبر دو روزګار و چې دومره ګپونه یې لګول جبریل علیه السلام ادریس علیه السلام ته وایي چې راځه بویتو تماشه یې پرې وکړه دننه یې بوتو جنت ته نو ادریس علیه السلام و چې هغه ځینه ولیده نو بیا یې تړنه کېدو او دلته چې سوچ کوي نو پیغمبر دی دا فرشتې سره یې وعده کړی چې واپس پر اعظم جبریل علیه السلام سره ناوی چې زه اوس بار ځم دا خو ډېر مزېدار ځای دی لکه دا جنت ولې دې بار لاړ شم زړه مې تېنې کېږي دی چې سوچ وکړو ادریس علیه السلام وایي چې داسې کار به وکړم چې واده مې کړی دی جبریل سره داسې کار به وکړم چې دا خپلې پاڼې به په دې جنت کې دننه پرېږدم بیا به د جبریل سره بار وځم علیه السلام سره بیا به ورته وایم چې پاڼې مې دننه پاتې شي واپس به راشم دی راووته یو مزل یې کو را روان دي دی ورته وایي ادریس علیه السلام چې جبریل زما نه خو دننه پاڼې پاتې شي بیا به را روان جبریل امین علیه السلام ورته وایي چې ورشه پاڼې راواخله پایزار دی راوړه جنت ته به سړی چې د دنیا په پایزار کې ځي نو که نه بیا چې دننه لاړ نو دی بیا نه راووتو یا به سوال جواب وکړه لاړ پسې چې راځه وایي چې ستا سره مې واده کړی وه چې راوځم او ستا سره راووتم او زه چې واپس جنت ته راغلم په خپل سمې راغلم تا نه یې مې راوستی او سم هلکه زموږ د پښتنو ګیم یې ورسره کړی دی وایي چې اوس په دننه ناست یم نه کوزېږم جبریل علیه السلام یا داسې راکوش ادریس علیه السلام جنت کې ژوندی پاتې شو ښکلې واقعه چې دي چې دا واقعګانې وایي دا زوی پې که نه دا لکه نور هم تفصیلي ده خو دلته ټیم ختم شو دا واقعه دا چا بوس باد کړي دي ښه چا دلول کړي دي ادریس علیه السلام وفات شوی دی او هغه خښ کړی شوی دی هغه په جنتونو کې ژوندی نه ګرځي روح مع الجسد سره که چېرته روح یې متشکل شوی بری نو یي به شته په اسمانونو کې را روانه جمعه کې به ووایو ښه د معراج په واقعه کې او دا چا چې ویلي دي چې بره تللی دی او اوس ژوندی دی او جبریل امین یې داسې رالېږلی اوس هلته خلکو له جنتیانو له کپړې ګنډي نو په یو څو وجو باندې دا واقعه غلطه ثابته
بیان خو مې تکړه کنه ارمان هم پوره شو ستاسو ارمان مې خو پوره کو کنه د دروغ واقعا هم روانې د پیغمبر په منبر وي یو واقعا نه دغسې واقعګانې به هم دین څه کوي مړه پیغمبر خو چې راغلی هغه به خلکو ته قصې کولې طیب کې خلکو ته د دروغ قصه شروع کړې وه هلته نو خلکو بې کاڼې راولول مې دا کیسې ولې کوې کیسه کوله که نه خلکو ته قصې کولې هلته چې د مدینې نه وباسو د مکې نه نو هلته خلکو ته قصې کولې دروغ ځکه شړلی نو مونږ هم دلته د دروغ قصې کوو که نه لهجه خو به نوره نرمول نه غواړي لکه نوره نرمه شي دغه لهجه یار زما له بند نه راځي سوچ په وباسو دې رقه نرمه لهجه بل چاته معلومه وي نو ما ته را کنورټ کړې چې زه هغه لهجه استعمال کړم ما له نوره نرمه نه راځي او دا چا چې دا واقعه ویلې نو دروغ وي دا څه کوي دروغ یې ویلي دي په جنت کې ګوره څه نشته چاته تکلیف نشته ټیلري کول لکه څومره ګران کار دی مال نه راځي ټیلري کول څومره ګران کار دی ادریس علیه السلام اوس په جنت کې لګي خلکو له جامې ګڼي अब څه کوي جامې به خلکو له ګڼي او په جنت کې وي تیارې جامې به میلاویږي ادریس علیه السلام څه کار دی چل دوله جامې ګڼي داسې ګپ خبرې دي خلکو مشهورې کړي ستاسو ارمان مې پوره کو واقعه مې راته ووي او د دروغ واقعه د عمل پې مه کوئ بس دی د دومره هم ډېر دی